وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمنو مشرانو الله پاک پر انسان باندې الله پاک پر انسان ته ډېر نعمتونه ورکړي. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. که چیرې انسان زما نعمتونه شول وغواړي د قیامت د ورځې پورې به دی زما نعمتونه شماره نه کړي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي و که انسان چې کوم وخت پیدا سي د هغه ساس نه ونیسي د مرګه پورې د مرګ د وخته پورې دی په سجده کې الله پاک ته پرېوځي نو دی به هم هېڅکله د الله پاک د نعمتو شکریه ادا نه کړي. که موږ تاسو لږ په دنیا کې لږ سوچ وکړو لږ فکر وکړو ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د الله په ذات کې سوچ او فکر مه کوئ بلکې تاسو د الله په تخلیق کې چې الله څومره شان پیدا کړي دي په داسې کې تاسو سوچ او فکر وکړئ. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په تخلیق کې یوه ګړۍ یو ساعت سوچ فکر کول دا د 80 کالو بریا ثوابه عبادت څخه بهتره دی. الله پاک چې دا ټول کائنات درولی دي دا د انسان د پیدې دپاره د کائنات روح چې دا هغه کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله. که په دا ټوله کائنات کې د یوه کلمې والا ویلو والا موجود وي نو الله پاک به د هغه وخته پورې قیامت نه راولي. که چیرې په دا ټوله کائنات کې د کلمې ویلو والا ختم سي یعنې په رویه زمین باندې یو د کلمې ویلو والا نه وي نو الله پاک به په هغه ساعت باندې قیامت قایم وي. الله پاک چې دا ټوله کائنات پیدا کړی دا د انسان د پیدې لپاره انسان الله پاک پیدا کړی دی د خپل عبادت لپاره. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما جنات او انسان دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت. الله پاک د دنیا ته انسان راستولی دی د یو مقصد لپاره. هغه مقصد که چیرې په انسان کې و نو انسان بیا چې دی هغه کامیابه دی. که په انسان کې هغه مقصد نه و نو هغه انسان چې دی هغه ناکامه. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون چې آیا تاسو دا ګمان کوئ چې ما تاسو دنیا ته عبث بیکار راغلي یاست تاسو بیرته زما طرف ته راځئ نه. نو زما عزتمنو مشرانو الله پاک د دنیا ته موږ تاسو راستولي دي سره سات الله پاک موږ تاسو ته دین راکړی لکه څنګه چې موږ تاسو یو څوک اسو په یو کار کې سي هغه ته هغه مقصد وښایي چې ستا دغه مقصد دی دغه ځای فلاني ځای ته لاړ شي. د هغه رقم دنیا ته موږ تاسو راغلي او الله پاک موږ سره دین راکړی. که چیرې زموږ په زندګۍ کې دین وو نو موږ تاسو به کامیابه یو او که چیرې زموږ ستاسو په زندګۍ کې دین نه وو موږ تاسو به ناکام. زموږ ستاسو مخکې چې کوم قومونه تېر سوي دي قوم عاد قوم ثمود قوم نوح قوم موسی علیه السلام قوم دا ټولې قصې زموږ ستاسو په مخکې او کامیابي چې د هغه صرف او صرف په دین کې ده. دین به هغه وخت راځي چې دې دپاره موږ تاسو محنت وکړو ځکه صحابه کرامو محنت کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه ورځ کې محنت کاوه په خپل قوم باندې خپل امت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا سوچ او دا فکر او دا غم و چې څنګه زما امتي د جهنم د اور څخه بچاو شي جنت والا جوړ شي. بیا به دا سوچ فکر صحابه کرام کوي. صحابه کرامو بعد دا سوچ فکر دا غم چې دی دا مقصد دا ذمهداري چې ده دا د دې امتي هغه کس کوم کس لا اله الا الله ویل دې ذمهواري ده نو دې دپاره چې 4 میاشتې ولګوي دا کار یې زده کړي او دا کار د خپل زندګۍ مقصد وبولي. دې دپاره انشاءالله زما ټول عمر اراده ده ستاسو څومره ارادې دي. انشاءالله قبول فرمایي.